موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی، ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي. راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق ته ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څوک ویسه الزام په لګاو، ساعت په لګاو، نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا. خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبرا پاسي او به چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي ده بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي. هغه ول ډېر خط بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه ته ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام خپل عروج کې راغی نو دارا پاسه ده چې را پاسه ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم. اوس د الله د شان تا ګور را پاسه ده په سنیت او خلینه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د په موسی علی السلام دا الزام لګي. زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړي دي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د په موسی علی السلام دا الزام لګي. زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراؤ. اللہ اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شان ډېر خپش اسمان ته وکړ. الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېګلو ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې. موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي وینیسا بس مکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولار دے او تماشا کوي. قرآن کی راضی کرنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب می در تسری ک تاسو می بچ کړئ او فرعون می سره د قوم په کې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علی السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ می کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوي اوسې سم نکی. سلور سوا کال او شو چې ستا اصلاح نه کېدا سلور سوا کال اوسې سم نکی. نو دا قوم ولار دی
او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو، بیا ورته وی خوزي تر دې ګوډو ګوډو راخ، بیا ورته وی خوزي تر دې ملا د مرای پورې راخ، چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشي د ټوله خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کې خوې، بیا ورته زمکه ته وی چې خوزي زمکه سره د خزانو جذب کړو، ترننه پوره قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده. او قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نست و نابود شو، سره د مال تباہ او برباد شو. یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وغوښتي، ودا 200 روپے والا ویسه گواه وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا. خدای نه لوی گواه، خدای نه لوی شاهد بل څوک دی. ځه کله به راوړي پلانې ورځ باندې، پلانې ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پیراسور شي او دلا 200 روپے راورسي. خدای وعده خلاف کېږم، داسې یو لرګي راغوس کو دونه نه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچولې، سره ولا بند کو ور سره چټولي کلو چې یا الله چې درا کول په وخت کې د دې 200 روپو ترا ته وکیل او شاهد کړي وي، خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګلې ته پويګا ور رسولې پويګا او پسین کې هغه لرګي ور واچول. هغه سره د سین غاړه تراوته دی چې په سړک بو زما قرضدار راځي پیسې بروړي، قرضدار رانغه خو لرګي را روان دی پسین کې چې لرګي راونی وو کور ته یوړو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار خورانغه چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپے هم تیرا پریوته هغه چټم تیرا پریوته. خدای پاک دې دسم کوي کنه چې ولا اله غیرک، چې ستاد ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته. او دنیا کې د خدای سره عشق او رابطه او تعلق وي کنه جی. اوس دا ذوق خود امام احمد ابن حنبل نه بیا تپوس پکار دی، دا ذوق خود امام مالک نه تپوس پکار دی، دا ذوق د امام ابو حنیفه نه بیا تپوس پکار دی چې احمد ابن حنبل نه تپوس کوا چې تا خدای په خوب کې ولیدو نو خوان دي څنګه و، چې خوب کې ولیدو نو ورته وی چې یا الله عاشق خو يم در باندې خوان دې ډېر وکړو، خو په دې مې پوي کا چې اوس مستار رضا پکار ده چې ته خوشاليږي پڅ. نو الله ورته وی چې زه خوشاليږم به تلاوت القرآن، قرآن ډېر لولا زه په دې ډېر خوشاليږم. تاسو خیال را دا ذوق خو بیا د امام مالک نه تپوس پکار دی چې په ټول عمر کې مدینه کې پړې نه پخپوکړې خپیاب لا بغرزیده او ورش په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راز و نیاز کېده.